پنځه اعمال دي دا پابندۍ سره کوئ ان شاء الله د ګناهونو نه به ستاسو نفرت پیدا شي. په دې خپلو سترګو باندې ما په سلو کسان لیدلي چا چې دا پنځه اعمال شروع کړل که نه نو الله تعالی د ګناهونو نه پاکه زندګي د نصیب کړه. دا الله ورته خپله یارانه نصیب کړه. الله تعالی خاص بندګانو کې هغه شامل شي. پابندۍ سره چې چا یو هفته مقرر یو هفته ان شاء الله د ګناهونو نه به الله تعالی خلاص کړي، د ګنده خیالاتو نه به خلاص کړي. په ده باندې د الله خصوصي نظر بیا نو دا اعمال ان شاء الله کوي. لومړی استغفار دی، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او دویم درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد مبارک وسلم. هم صلی الله سره مقام وای نه د دې لپاره ناسته ضروری ده او نه ولا اودس ضروری ده. بیا اودس په پټي کې په دکان کې په دفتر کې په لار روانه په ناسته په پلاسته په حجره کې په بیټک کې هر ځای کې په کور کې دا ویل کېږي. صحیح ده. زنانه د کور کار سره سره ویل شي. او درېم وظیفه د قرآن پاک تلاوت دی. یو سپاره کني نیمه سپاره کني یو پابندۍ سره. صحیح ده ان شاء الله. او څلورم وظیفه هر وخت الله طرف ته دی، بس الله ما سره دی، الله ما ته ګوري. صحیح ده ان شاء الله. الله روانه الله ما ته ګوري چې د سترګې څنګه استعمال یوازې موبایل دی راوست الله اوس ګوري چې دا موبایل څنګه استعمال دی، دا لاسونه څنګه استعمالي، غوږونه څنګه استعمالي، ژبه څنګه استعمالي. او پنځمه وظیفه یې ته مراقبه وایي. دا اهم وظیفه ده. په دې سره د زړه دنیا بدلېږي. صحیح ده ان شاء الله. دا باطني مرضونه په دې صحیح کېږي. صحیح ده. باطني دننه نه به څنګه سمېږي دا په دې سره د دې دپاره بله لار نشته. دا نبي علیه السلام څلورمه ډیوټي ویزکي تزکیه نفس. د دې میدان جدا دی، د دې ځای جدا دی. صحیح ده. مدرسه کې پتا ته علم حاصل شي. یعلمهم الکتاب، تعلیم د کتاب. دا د نبی علیه السلام ډیوټي وه. دا نن سبا دا ډیوټي کوم ځای ته کېږي؟ هغه مدرسو کې کېږي. او دا رنګې تبلیغ کې د مخلوق غم او درد او فکر دا به تا سره پیدا کېږي. دا په تبلیغ کې دا بل ځای کې نه کېږي. د نور مخلوق غم او درد او ظاهر به دې سمیږي په تبلیغ. دا ظاهر او ویزکیهم دې دپاره خانقاهونه دي. دا خانقاه نبي علیه السلام دا ځان له جدا ډیوټي ده. دا ځان له ذکر کړه، ځان له نبی علیہ السلام تزکیه کړي د نفوس صحابه کرام تزکیه کړي چې دننه بغض کینه حسد تکبر دار نه لري. اخلاص للهیت عاجزی داسې زونه خو انابت الی الله دا ما کې پیدا شي. دا په دې سره په بیعت سره او په دغه باطنی اصلاح چې شیخ سره اصلاحي تعلق قائم کړي. دا په دې سره خپله ته په ځان نه پوهېږي، خپله به تا کې ده د ګناهونو نه نفرت او دارنګې بدنظري نه منې کېدل. بدنظري غټه بیماري ده. عوام او خواص ټول په دې کې مبتلا دي. د دې نه بچ کېدل ډېر زیات ګران دي. په بیعت سره او مراقبې پابندۍ سره ان شاء الله په دې سره ګوره دا پنځه اعمال چې شیخ ښولي دي که نه چې د دې پابندي څوک کوي نو هله به بچ کېږي.